بسم الله الرحمن الرحیم. زما عزیزانو نن تاسو سره ما یو بله مسله راوړې ده. اکثر ملګري په دې کې بیا بحث مباحثې کوي د هغې هغه ورځې او شپې راغلې ځکه د جمعې موسم راغلی. هغه محترمو ده چې کبان اکثر خلک خوري نو بیا هغې کې بحث مباحثه کوي چې کب او مئی غټ نشي خوړلی وړوکې به خوري او چې غټې لشي هغه جایز نه دي، هغه مکروه وي، دا وي هغه وي. نو محترمو دا مسله کلیر کټ زه تاسو ته وایم، کبان او میان که هر څومره غټي محترمو د هغې خوړل بالکل جایز دي. په هغې کې څه لیمټ شریعت نه دی ایښی چې وړوکی کب به خوري غټ به نه خوري. نه محترمو، هر قسمه کب مطلقا دا حلال دی. دې دپاره زما استاد محترم شیخ القرآن والحدیث، زما مربي مرشد خطیب ایشیا د دې خطې د پاکستان د خطې یو لوی شیخ اعظم حضرت علامه محمد ادریس تورنګزی صاحب دامت برکاتهم العالیه، هغوی هم د بطور تایید دپاره ما دا کلیپ جوړ کړی، تاسو واورئ نو تاسو به پرې هغه شرح صدر وشي. کب څومره مقدار د چې هغه خوراک جایز وي وزن. بعضې خلک وایي چې دا کب هم دومره مقدار وي نو خوراک یې جایز دی او دومره نه، دا خطا خبرې دي. کب چې هر څومره غټي حلال دی. صحابه کرام یو سفر باندې تللي نو هغې یو ځای کې دریاب کب راوغورځوه، ویوږي شوي غریبانان ناغه چې دوی دغه کده په تورو باندې ووهه 15 ورځې هغوی هغه غوښه وخوړل. نو بیا یو صحابي بخاري شریف کې حدیث دی، د هغې کب 12 شی راواغېښتې او داسې ودرولې 12 شی، او چې کم پکې غټ اوښ و هغه یې راوسته او چې کم پکې اوږد سړی و هغه یې پې د پاسه کېنو او د هغې دواړه لشي یو ځای کړی وې، د هغې لاندې تېر شو، سر یې ورسره ونه لګېده. دومره غټ کب. نو کب چې هر څومره غټي دا حلال دی، حرام نه دی.